بسم الله الرحمن الرحيم. صفات لازمه متضاده ختم شو او مون سره اوس صفات لازمه غیر متضاده هغه شروع کیږي. د باندې یو اعتراض راتلو هغه تاسو الفرید کې ویلو چې تاسو وایي چې دې زید نشته د غیر متضاده خو زید شته، لکه بعضی حروفو کې سدي صفر دی، بعضی حروفو کې سدي نو بعضو کې صفر نشته، دغه زید شو زید شو کنه. مونږ ورته وایو چې مونږ د مخکنی صفات ویل همس او جهر. همس ویل کتوالی ته لکه یو کس کته ناس دی، او جهر ویلی شو چتوالی دی یو کس په دریم چت ناس دی. نو کته یو کته ناس دی بل کوم ځای ناس دی، صحیح شو؟ نو دوانو وجود شته کنه، یو غټ الک دی یو نری الک دی، دوانو وجود شته کنه. یو نرم دی او یو سخت دی، وجود شته کنه. لیکن دا غیر متضاده کې صفر دی. صفر کې دی د اواز تیزوالی، صفر کې څه دی؟ د نورو کې څه دی؟ نشته. څه یو کس دلته کې ناست یو بره څوک هم نشته، نو دا زیدونه جوړېدی شي. خبره پوهېږي؟ که ذهن مو نالي خبره، ذهن مو خبره الي که نالي؟ واغشته که واغشته ښه ده، کني که مو نه اغوستې چې بیا درته ووایم. یو منطقي خبره پې دا راځي چې تاسو وایئ چې غیر متضاده هغې ته وایي چې ضد نه وي. نو صفر کې تیز اواز دی او د نورو کې نشته، نو دغه نور ضد شو که نه. صاد سین او ذا کې څه دی؟ نورو کې نشته، نو نور ضد نه شو. نو تاسو څنګه وایئ چې ضد نشته؟ موږ ورته وایو ضد الوي. لکه اوس دې مولي صاحب ته پلار چې کوم دی واده وکړه، نو دلته یو څوک واده که که نه شته که نه؟ اخوا هم څوک شته دی خوا دی، نو دا خو ضد شو که نه. اوس یو کس مولانا هاشم ثاني رحمت الله علیه ته راغلی و، مولانا صاحب ما ته دعا کوه چې الله تعالی ته زوی راکړي. لسته کاله ورته هغه دعا کړې وه، که درې څلور کاله. یو ځل د هغه څه تپوس وکړو، واده دې کړی که نه؟ هغه دې نه چې واده خو نه دی کړی. وی منډې دې وباسه د خر بچیه سره مې دعاګانې کې اول خو واده وکړه که نه بیا به زوی وشي. نو ستاسو خیال راغی اوس هغه غیر متضاده و، ورته یې ما ته دوا وکړه خو څه غیر متضاده و. او چې کوم کس واده کړي نو که هغه ته سړی دعا وکړي چې خدای زوی درکړي، نو څه دی؟ متضاده دی، ځکه ضد شته که نه. نو اوس صفر کې بیا هم نه بل مثال در کومه. یو ګوره خندا ده، انسان چې خاندي خولې کلاویږي، خو په څنګه کلاویږي؟ داسې مستطیله کولو شي. او چې انسان جاړي نو بیا خوله داسې کلاویږي پاسه. د دوانو وجود شته که نه؟ د خندا او د جاړه ضد شو که نه؟ لیکن انسان چې جاړي دې کې د سترګو نه څه راځي؟ اوښکې. او د دې اوښکو ضد څه دی؟ د اوښکو ضد څه دی؟ شته یې ضد؟ نشته. ضد یې کم دی، د اوښکو ضد کم دی. څه پوه شوې؟ که پوه نه شوې؟ پوه نه شوې؟ لکه یو طرف ته ضد دی، بل طرف ته ضد دی. همس دی، جهر دی. د همس هم وجود شته، د جهر نشته. دا متضاده شو. اوس یو طرف ته صفر دی، بل طرف ته څه دی؟ اسم نشته، نو هغې ضد نشي جوړېدی. یو وجود دی یو عدم دی، نو عدم د وجود ضد نشي جوړېدی، عدم د وجود نشي جوړېدی. نو فرمای صفیرها صاد وزای سین قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما. او بعضو کتابونو کې واو وياء سکن یا سکن وانفتح قبلهما راغلی دی. لمنی صفت د صفات لازمه غیر متضاده و نه دا صفر دی. صفر په لغت کې هغه اواز ته ویل شي چې هغه اواز د پرندو اواز یا د زناورو اواز وي، یا زناورو ته په هغې اواز باندې اواز کولی شي، شپېلې وغیره. دې له څه ویلی شي؟ صفر. او دا اصل کې د صفر نه دی، صاد فارا. تاسو به خیال کړی وي دا تیز اواز چې کله راشي سیلې راشي،
نو چې کله تیز سیلې راشي نو دا اوا په دې کړکو کې او په دې ورونو کې وزي روزي نو دا قسم आवाज کوي کنه دغه شان دي چې کله تاسو دا حروف ادا کوي نو دا غاخونه پاسنی لاندنی ورسره یوځای شي د دې غاخونو مینس کې سوري دي نو دا ساج په غیر روزي نو دا आवाज پیدا کوي صحیح شو او دې سفیر ته په ترکیه ژبه کې سل تقوي الصوت بالفم والشفتين هغه आवाज چې په خلو شوندو باندې انسان وبازي شپېلي چې درځي خو خیمه شپېلي څنګه خلک وي از خلک کولو کې نو شپېلي وبازي کنه خلک راغونډه کې او وړو کې شان سوري په دې شوندو کې پرې دنو بیا شپېلي وي کنه نو چې یو تم سوري کې کما سا وزي کما وار وزي دغه څه پیدا کیږي صفیر وایي کنه وایي په دې مارغانو کې یو مرغې د صافر ورته وي څو ورته وي او دا ټول شپېلي وي ټول شپسوي شپېلي وي ودکیږي نه نو یو قول امام مزي رحمت الله علیه لیکلی دی په خپل شرح کې الفصول المؤیده کې او یو قول علامه قاری اظهار متانوی رحمت الله علیه لیکلی دی په خپل شرح جواهر النقیه کې چې دا مرغې ټول شپېلي وخی نو یو قول پکې دی عالم دا لیکلی دی چې دې د شپې نو د کېږي اس نو د نشم او چرته خکاری مې راټینګ نه کی نو ټول شپېلي وخی چې زه ویخم خبر پوهیږي صافر ورته وي شپېلي وخی او یو قول پکې دا دی وې د شپې څنګه نو د کېږي اس نه چې ود شمه چرته اسمان را باندې را پرینوزي صحیح شو دی وجه عربی کې هو اجبن من صافر وې دا سړی چې کوم دی د صافر مرغین هم ډیر بوزدل دی یریږي مرغې یریږي کنه ټول شپه ویخي چې ودان هم څومره راټینګ نه کی اسمان را پرینوزي صحیح ده او صافر ورته دی وجنه چې شپېلي وخی نو صفیر تیز आवाज ته وي د ټولو صفات د خبرو خلاصه چې تر غونډه کې نو د صفیر معنی د تیز आवाज صفیر معنی څه ده تیز आवाज حده الصوت د आवाज تیزواله د لسویل شي صفیر دا په درو حروفو کې د صاد ز او سین د قوت په اعتبار سره زیات صفیر د په صاد کې دی د قوت په اعتبار سره صاد کې ځکه چې په صاد کې استعلام دا او اطباق هم دی نو قوت پکې زیات دی او ورپسې صفیر د قوت په اعتبار سره په ځا کې دی ځکه یې کې جهر دی سړي پکې او سین کې د ټولو نه کم صفیر دی د قوت په اعتبار سره ځکه چې دا محموسه دی دا څه دی دا خو د قوت خبره شوه د ظهور په اعتبار سره چې صفیر ظاهر روزي نو دا د سین روزي دا چا سین بیا د ز او بیا د صاد ځکه چې د صاد هغه صفیر منکیږي د استعلاء او د اطباق د وجنه ځکه اطباق کې څه کېدل جبه تعالی سره یو ځای کېدل نه هغه مینس کې سره ګرځیدل نه نو قوت کې خو صاد کې صفیر زیات دی لیکن په ظاهر والی کې بچا کې صفیر زیات دی سین کې نو صفیرها صاد وذا ينسين حروف صفیرها کې دا ضمیر چې کوم دی شارح رومي رحمت الله علیه تاش کبری زاده هغه صفات تراجع کړی دي صفیرها دا ها کې ضمیر صفات ته دي لیکن نور علماء چې صفیرها کې دا ضمیر د حروف هجاء ته دي چې د دې حروف هجاء نه صفیر والا صاد او ذا او سین دي بعض علماء لیکلي دي نهایت القول المفید او د قشان غایت المرید اغوی لیکلي دي چې د دې حروف आवाज دا د مارغانو په شان دي چا په شان دي نو غي فرمای چې دا ز आवाज د شاتو د مچې په شان دي از څه وکي تخوات ان راځي چې وکي دي نو بنګاري کوي کنه او د سین आवाज چې کوم دی دا د مولخ په شان دي یا کړي دا شو داسې आवाजونه کوي خل مکړي وي او د صاد आवाज اغي وي چې دا د بته په شان دي د صاد आवाज بته په شان دي بته پیژنې هغه به سب جنا خور چې مړی ګمون خلی یاد مشي نو دا حروف دقه شان دي او د دې یو شانوالي
د زناورو د اواز په شان دي چې دا معنی هم کړی نه چې دا هغه اواز دی چې په دې سره نورو زناورو ته انسان اواز کوي لکه ستاسو کور کې اوړی واغلو خانک کې پراته دي او چرګ مسافری دی وغیرہ شي پکې ټونګي وخی نو تاسو ته وایي خیر مرامي یا په موخي دی پجام کې تا وې زدا اسکما او پښورا لا او هغه تسکلي تاسو ته وایي صحیح شو اوس تا ځان خرم مخ کې کړي دا روانه کړي دا او ته چا سره ودرېدلې او هغه د بل سړي پټي دلاړه نو ته بسوي سبا ته خري مجذري سره ولي ها چلے ته بسوي او میخه ته اوس پوه شوې بل څه پکښتا ها دکې اواز ته سوي سفیر د زناورو ته ای په دغه اواز باندې پوي خیر مرانه غي او چې تاسو پښتنه میخه تاسو په کټي باندې پوي اوس پنجابي میخه مروست بیا په دې اواز نه پوي دغه د پنجابي کې سټه کې وي نو هغه سره عادت خیر مرانه نو صفيرها صاد وزاي سين الذي حروف هجاؤنا كم صفير ولا حروف كم دي صاد زا سين دا حروف دي باندې خو رسیدلې او دې ته حروف صفيريه وي خو د مخرج په اعتبار سره دې کوم حروف وي اصليه صحیح شو اصليه بیا فرمای قلقله قطب جدين اصل کې دا جدين دي خو د وزن شری د وجنه دا مخفف شوی دی جدين څه شوی دی جدين اصل کې جدين دی خو وزن شری د وجنه څه شوی دی جدين قطب دا مشر تویل شي سید تویل شي الذي يدور عليه الامر او جد دا ویل شي نصیبتا حسیتا صحیح شو فللذكر مثل حظ الانثيين حظ قلقله دا په لغت کې اضطراب الشی ته ویل شي دی یو څه لکېدل وتا او چا د تحریک معنی کړی د علماء په رد کړی دی چې تحریک معنی صحیح نه ده لکه چې قلقله حرکت نه دی بلکې د حرکت په شانتي یو आवाज دی او بعض علماء د دینه انکار کړی دی امام مصدی رحمت الله علیه فرمایي چې قلقله نه د حرکت ده او نه شبیه بالحرکت ده امام مصدی رحمت الله علیه شرح د جزري الفوائد المصعديه هي کې د دوه انکار کړی او بهرحال شبه حرکت خامخا ده د جواهر المزيه او د وتت تشبیه د حرکت سره ور کړی ده نو قلقله د پر بل لفظ عبد الدائم الازهري رحمت الله علیه په خپل شرح الترازات المعلمه کې لقلقم ذکر کړی دا لقلقه یا قلقله څه ویل شي لکه د کې جماعت څه کې داسې قلقله یا لقلقه څه ویل شي اضطراب الشيء تحریک یو چیز لکېدل اضطراب زلزله خوځېدل دله سوي قلقله ورته ویل شي قلقله ولا حروف قطب جدين لا بنزو حروف قاف طا با جيم او دال مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي خپل شرح المنح الفکریه کې چې قطب دا د قاف د زبر سره قطب د زیر سره قطب او د پیش سره قطب دا درې وړ جایز دي لیکن مشهور او بهتر بګی سره قطب پیش دي خانور جایز بګی درې وړ حرکات دي خوېږي دي حروف ته دا قلقله ولې شوې ده پکې نو که ستاسو خیال راغی دا قطب جدین حروف ټول هغه حروف دي چې دا شدیدم دي چې د صفت شدت د وجه نه دي کې आवाज بند شي صفت شدت د وجه نه او دا مجهورم دي په دې قطب جدین کې سام بنديږي د صفت جهر د وجه نه د صفت شدت د وجه نه څه بند شي आवाज د صفت جهر د وجه نه څه بند شي او چې ساده په بند کا आवाजم به بند شنو په دې حرف پويږي سو لکه ته ات و دا ما سوي ته پويږي زم ات زسوي زم طو ق
د اله به تاسو پوهیږئ چې زه ورپسې आवाज وکم که زه وایم چې اپ د څه یم نه پوهیږئ پې نو چونکې په دې حروف باندې سام بند شي او आवाज هم بند شي نو د دې حروفو د ظاهروالي لپاره د دې حروفو د आवाज د تکلف ضرورتو چې انسان یو आवाज روباسي او هغه आवाज روباسلو ته سوي قلقلوي صحیح شو او دې ته تشبیه د حرکت سره ورکړی د تاسو مو جواهر المزیه والا علامه سیف الدین رحمت الله علیه چې په شعر مصری مشهور دی ها بعض خلکو دا خبره کړې ده چې قلقله د ساکن کې شته او متحرک کې نشته قلقله ساکن کې شته او متحرک کې نشته خدا خبره صحیح نه ده ځکه قلقله صفات لازمه ده که عارضه ته نه تاسو کومه صفت لازم ده که صفت عارض ده ها لازم ده که عارض ده ټول وایي چې لازم ده ها نو ګوره زویما تبت يدا ابي لهب وتب من قلقلوك كان نه بچا کې قلقلوك خو تبت کې بعد هي کومه قلقلونه کله څنګه صفت لازم ده ها څنګه ها دی چې د پکې حکم ده مونږ ته پته نه لګي د دې جواب منطقي جواب دی چې هغه بهتره دی انسان په خپل شي منطقيان د انسان ته حیوان ناطق وي صحیح ورته وي دا هغه زناور دي چې دې خبرې کوي انسان نو اوس یو چاړه دی چاړه پیژنې کنه او خبرې نه کوي نو ته وسه خبره پوهیږي نو منطقيان به تقسیم کړي دي وی حیوان ناطق دی خو بالقوت دی سدي او مونږ چې نو حیوان ناطق بالفعل سيو نو چې کله قلقله ولا حرف ساکن او ته پکې قلقله کې نو دا پکې قلقله بالفعل لا پکې سدي او چې متحرک دی قلقله پکې شته او قلقله بالقوت ده پکې سره پکې لکه دا منطقيا مونږ ته حیوان زاهق وي مونږ ته سوي وی دا هغه زناور دي چې دا خان دي اوس نور زناور نه خان دي خر او میخ تاسو خاندلې دي چيله بيزي ګډه خاندلې دي لیکن انسان وی حیوان دی بیا خاندي اوس دی انسان 24 غنټه خلا وزن سلی خاندي نه خاندي کنه 24 غنټه خاندي او چې انسان نه خاندي اوس دی چپ ناشته اوس دی حیوان زاهق دی هو بالقوت دی حیوان زاهق دی خو څه دی او یو سړی چې تخنول دی او خاندي ها څه دی حیوان زاهق دی خو څه دی بالفعل خاندي باقاعده پوښوي کبوی نشوي خرطه سوي چې دا بدشته منطقيان خرطه سوي حيوان ناحقه صح او غويته حيوان باقر وي غويته خ اوس واپس راشي انسانانو تراشي ها حروف قلقله دا سودي پنځه کم قاف طا با جیم دغه دا قلقله ولي کولی شي نمونږه دا جواب ورته وکړو چې کله دا حروف ساکن وي نو دې کې आवाज هم بند شي او بند شي سام بند شي نو دې حروف د ظاهر والي د پاره یو حرکت په شانتي عمل ورکړي شو چې دغه تسوي قلقله بیا دا تاسو الفرید کې ویل دا چې قلقله په درې قسمه ده یو اکبر ده یو څه ده او یو کبیره ده او بل څه ده صغیره ده چې ساکن مشدد وي اکبر ده لکه الحق او چې ساکن باندې وقف کې خو شد بنه وي لکه احد الفلق دا کبیره ده او چې موصول وي ساکن باندې لکه يجعلون کې جیم باندې راغلي ده نو دې کې څه دي یا الابواب دي النجدين مددناها ودا مینس کراغلی ته وقف نکي دا قلقله صغیره ده اصلا بیا مراتبو کې د دینه پس کومه مرتبه ده متحرک ده لکه قال راغلی دي صحیح شو یا طابه راغلی طا او باب دوه راغلی دي متحرک نو قلقله پکې شته او قلقله سره بالقوت ده دا نه چې لګه پکې د متخکارینا
ځکه دا ښکارېدو سره تعلق نه لري قلقله د اورېدو سره تعلق لري قلقله سره ساتي اورېدو سره کلیدو سره نو دا به نه چې موږ ښکاري نه صحیح شوه قلقله پکې دا خو څه ده بالقوت ده څه ده بالقوت ده ګوره منطق ښه شی دی بد شی نه دی ګورې ښه لږ ډېر ویل غواړي که پوه نه شوې نو ای کې انسان دونه لږ ډېر پوهېږي نو زه لږ ذهن کار وکړي چې هغه لکه دا خو ښه شی دی صحیح شوه ښه بیا علما فرمایي چې په دې قاف کې قلقله دا واجب ده په نورو کې جایز ده نو اکثر خلک په دې نه پوهېږي چې ګنې په دې قاف کې به یې خامخا کو په دې نورو کې به یې نه کوو دا وجه نه ده قاف یو داسې حرف دی علامه جزري رحمت الله علیه په کتاب النشر کې فرمایي چې په دې قاف کې استعلاء ډېر اعلی مرتبه کې ده استعلاء پکې څه ده بالکل هغه جړ د ژبې نه ادا کېږي تاسو کې خو لا قلقله پکې مه کوئ قو مه کوئ صرف کې وګور دی اوس دا ځای کې پروت دی چې دغه قلقله ونه کینو دا ډو سره پته نه لګي صحیح شو د دې وجه نه علماء فرمایلی دي چې دې قاف چې کله ساکن وي د باندې بالکل اواز نه روزي تر څو پر چې سبق نه کړي قلقله نو دې وجه نه بقاف کې اکمل او باقي کې صدا کامل دا نه چې واجب ده بس دا کې به کې نور کې به نه کې بعض علماء سیبوی رحمت الله علیه تا پدې کې ذکر کړی چې تا کوم قلقله ده لکه ان فطرت كورت ودا سدي قلقله ده مبارات سی ورته وی چې ته پکې تا ذکر کې وې زو پکې سره کاف هم ذکر کما او سره کاف هم ذکر کړی دی څه ذکر کړی دی لکه بربک صحیح شو علماء فرمایي چې نه دا قلقله نه ده بلکې دغه ته مونږ سوایو همس وایو دې ته سوایو همس وایو بهرحال اغي ورته قلقله خفيفه وي سوی ورته ودا جمهور قول سيدي خان چې قلقله ولا صرف سودي بنزي كم قطبو جهدين بیا فرمایي جزري رحمت الله عليه واللين واو وياء سكنا يا سكنا وانفتحا قبلهما حروف لين فرمایي چې دا واو او یا دي چې کله دا دوه ساکن وي او وانفتحا قبلهما او د دوه مخکې زبر وي و او یا ساکن وي مخکې د سبي لکه خوف یا بیت وغیره نو دلته راغلی دی وانفتحا قبلهما نو فرمایي چې وانفتحا کې د الف د اطلاقي دی وزن لپاره دی دې ته حروف لین ځکه وایي چې لین ویلی شي نرمۍ ته لین څه ته وایي نرمۍ ته نو دا حروف د خپل مخرج نه بامتداد ولین په نرمۍ سره او لږ شان راښکلو سره ادا کېږي بعض علماء په دې حروف لین کې یو مد ذکر کړی چې ته مد ما وي ته څه وایي او فرمایي چې فيهما من قليل المد دې کې لږ شانته مد شته او بعض علماء فرمایي چې حروف لین کې عدم المد بالکلیه دی بالکل پکې مد نشته دې کې څه دي بالکل مد نشته او څوک وایي چې دې کې څه دي لږ شان مد شته دا دوه رأي دي د علماء یو وایي چې دې کې څه دي مد ما دی دې کې څه دي او دا څه ناس لکه چې ختم تراغلي او روټي په انتظار کې ناس ته خو نوې اثر نه تجوید کې اوس راغلي که څنګه کله راغلي یو هفته دې وشو کوم ځای نه راغلي مخکې کوم ځای کې تجوید وي چا سره دی ها تجوید دی هلته وي ها
کتابونه پرې خو د تجوید شروع کو ها نو څه پورې څه کوله واده دی ها څه مساله وا ها صحیح شو ورکه استاد هغه سبق ویل یو ځل ما لیدل صحیح بیا سم کنه ها توجه سره کنه صحیح ده کتابونه سره ټول برابر دي کتابونه در سره برابر دي کنه جزريه پرته ده ته هاي ماته صحیح ده مخه ته کېده بخه سوچ کې مزه نو دي کې د علماء دوه قول دي بعض علمان فرمایي چې دي کې مد مادي لک شانتي وړو کې شان مد دی باقي او بعض علمان وایي دي کې عدم المد بالکلیه دي بالکل باقي مد نشته زمونږ استاد قاری محمد ابراهیم میر محمدی الله تعالی دې دای په علم کې او عمر کې برکت واچي او صحت او عافیت نصیب کړي دا غي یو استاد د قراءات عبد الفتاح مرصفی رحمت الله علیه الله تعالی دې بخیر نیک عالم تیر شوی دی په قراو کې د مصر په قراو کې بیا په حالن زمانو کې داسې انسان ډیر کم تیر شوی دی هدایت القاری کتاب لیکل دي چې دا غینا تفصیلی کتاب په تجوید کې ملاویدل مشکل دي کله چې خپلوان بار ملکی نو ځان ته روغ واړي هدایت القاری الى تجوید کلام الباری دو جلدونو کې دي غړ غړ جلدونه دي دونه یو جلد دی کتاب ته ګوري دو جلد کې خو دومره تفصیلی کړي چې دا غینا مکه تفصیل نه ممکن دي او ناشنا خبرې به کې کړي چې انسان د مرصفی سیب د علم ته حیران شي ډېر لوی علم الله ورکړ د قاری صاحب یو استاد مرصفی رحمت الله علیه او بل استاد دکتور سالم محیسن محمد سالم محیسن دا ډېر لوی قاری تیر شوی دی دم په تجوید کې کتاب لیکلی دی الرائد او دغه شان ډېر کتابونه لیکلي دي په دې زبد باندې کتاب لیکلی دی ارشاد الطالبین موږ پڑھاوو خو دای په ځم خپل کتاب لیکلی دی پښتو کې د صاحب پڑھاوو ورنه جامع ازهر کې هم دغه پڑھاویږي ارشاد الطالبین ډېر لوی عالم تیر شوی دی نو قاری صاحب بیا پی ایچ ډي کوله دا یو مقاله ورکړي چې دا ولیکو بیا د هغې استاد یې هغې نګراني کوي نو د قاری صاحب د دې پی ایچ ډي چې کوم نګران نو هغه د دکتور سالم محیسن نو د هغې دا طریقه وي چې ته به لیکلو کې نو بیا خپل مشر ته یو څه هغې وګوري چې او د لیکل څنګه کړي دي کې سره دو بدل وي دا ټیک کو بیا راوړه نو قاری صاحب دا ځای لیکلی و چې دې کې د علماو دوه قوله دي بعضې خلک وایي چې دې کې مد مادي او بعضې خلک وایي چې دې کې عدم المد بالکلیه دي خو قاری صاحب وایي چې زمونږ استاد مرصفي صاحب وایي چې دا نزاع لفظي ده دا څه ده ځکه د هغې دواړه خلک یو شان کوي چې کوم خلک وایي چې هلکه دې کې مد مادي هلکه تاسو څنګه وایي دی وایي چې لإيلاف قريش إيلافهم صحیح شوه داسې مونږ هم وایو چې کوم چې بل مت پکې نشته بالکل هغه څنګه تاسو وایي هغې وایي لإيلاف قريش إيلافهم او چې کوم چې مت پکې نشته نو وایي قریش خو نه وایي او چې کوم خلک وایي چې مت پکې نه قریش خو نه وایي دواړه څه وایي قریش نو قاری صاحب وایي چې مرصفي صاحب رایه دا ده چې دا څه ده نزاع لفظي ده او دا خبره ما ته په طالب العلم په زمانه کې نه وکړي دا اوس زه تلم یو کال د مخکې زموږ د فراغت دغه وشو 15 کاله به شوي قاری صاحب زموږ فراغت شوي 15 کاله وشو خو هغه وخت کې ما ته نه ده کړې دا اوس پسې خبر راغله دې پسې خبر راغله چې بعضې خلک اکثر د یو بل غیبت کوي دا قاری نه پوهېږي زه پوهېږم نه وایي دې سالم محیسن صاحب د خولې نه په دې دومره عمر کې ما صرف یو خبره اورېدلې ده نو بیا راته دا خبره وکړه نو چونکې دا غزیمن د واویلینو یایلینو نو ما به دا خبره په بل طریقې سره وکړه نو ما چې کله لیکلو کو نو سالم محیسن صاحب ته مې یوړه هغه چې وکړه نو زما دې ځای ته وکړه چې دې کې دا نزاع لفظي ده ما ته ټول داسې کټ کړ چې ورشه دا دوباره ولیکه راوړه نو زما ذهن نه وځي چې د هغه رایه څه وه کېدای شي د هغه رایه دی او چې دې کې عدم المد بالکلیه دی یا مد مادي خو زما ذهن نه خبره وتی ده خو هغې د ده رایه شته بیا به د هغه کتاب کتل غواړي الرایه هغې کې به وي نو دې کې بهرحال قاري صاحب وایي چې زه بیا لاړم ما چې بیا مې ولیکل راونړ وایي ما ته وایي چې لکه تا له ما نه دي ویلي چې داسې مه لیکه
وي ما ورته وی چې دا مرصفي صاحب وایي چې دا